أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. سورة البقرہ سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 12 او د سورت رکو نمبر 28 آیت نمبر 222-223. حضرت آدم علیہ السلام چې الله جل شانه پیدا کو نو جنت ته بوتللو او جنت کې خوب نشته، لیکن آدم علیه السلام سره الله تعالی د ژوند ملګری همسفر یو نیک بیبي ورله پیدا کوله. نو حضرت آدم علیه السلام باندې الله جل شانه پرکاری راوسته د خوب جوټه لږه غونتی کې پرکاری پې راغله، لږ غونتی کې خوب پې راغی او الله جل شانه ته دا غسه یو پخته لری کړله او د دین هوا ابه پیدا کړله، خولي بیبي ورته پیدا کړله. حضرت حوا ته حوا زکه ویل کیږي چې دا حوا لفظ راوتی د حیون ندی او حیون په عربی ژبه کې ویل کیږي ژوندی ته. نو حوا ابه ته حوا زکه ویل کیږي چې دا د ژوندی انسان د بابا آدم د ژوندی انسان نه پیدا شوی ده، زکه ویل کیږي حوا. بیا آدم علیه السلام او حوا ابه د آخرت نیمه ورځ او د دنیا 1500 کاله په جنت کې تیر کړی دي. د جنت او د آخرت نیمه ورځ د دنیا د 500 کالو برابر ده. بیا شیطان حضرت حوا ابه او بابا آدم تیر باسل خطا یې کړل. نو د ټولو ناول حوا ابه د دغه بوټي نه خوراک کو او بیا یې په بابا آدم باندې خوراک. نو دا غلطي اول د حوا ابه نشي وه او خزه کمزوري ذات دا اول په خپل خطا کیږي، بیا ځان سره میړم خطا کیسه کور کې ودی کتلی وی کړه. نو حوا ابه په خپلم خطا شو، بابا آدم هم ځان سره خطا کو، خوراک یې پیو کو او خاون بس عام طور باندې طبيعي دی خزو طرف ته مایل وي په بازو خبرو کې، ناغه د خزو د خواهش مطابق هغه کارو کې سیوا. نو الله جل شانه یو زورنه په جنت کې ورکړله، د جنت نه رويستل او یو زورنه بیا په دنیا کې ورکړه چې دنیا ته راولېګل. نو بابا آدم یې جدا ځای کې په دنیا کې راکوس کو په هندوستان کې، او حوا ابه په عربستان کې په جده کې راکوس کړل او د دې زورنې سره یو زورنه بل ورکړل. دی حوا ابه دا خطا کړی ونوي، د دې خطا په زورنه کې الله جل شانه په حوا ابه باندې بیماری راوسته. په دې زنانو باندې هر میاش کې بیماری راځي سیبا او دغه بیماری مخصوص یو سور وزیوي. نو دا حوا ابه تعالی زورنه ورکوله، نو میاش په بیماری راتله او دغه بیماری بیا د هغې نه د هغې بچو ته منتقل شوه. په دې زنانو باندې چې کومه بیماری راځي د دې په باره کې یو څو اهمې خبرې دا زنانه دي موري او دا نارینه دي موري سیب. دې ته په عربی ژبه کې وایي حیض او په پښتو کې ورته زمونږ پښتانه ورته بیماری وایي او اردو کې ورته ماهواري وایي. ماهواري د دې بیماری کم از کم موده 3 ورځې ده. دا بیماری چې په زنانه راشي نو چې ډیره کمه وي نو 3 ورځې به وي، د 3 ورځو نه کمه نه وي او زیات نه زیات موده یې 10 ورځې ده، زیات نه زیات 10 ورځو پورې دا بیماری وي. او په دامین مینس کې د هرې زنانه عادت مختلف وي، د چا 15 ورځې، د چا 6، د چا 7، د چا 8 او د چا 4 وي، د چا مختلف وي سیبا. د هرې زنانه خپل عادت وي، هغه په هغه خپل عادت باندې ښه پوهېږي. د دې بیماری په حالت کې چې کله په یو زنانه باندې دا بیماری راشي نو د دې بیماری په حالت کې زنانه ته منځ معاف دي، منځ به نه کوي، منځ ورته د الله د طرف نه معاف دي
او چې بیا کله پاکي روزي راشي نو د مونځ قضا هم پې نشته. او د دې بیمارۍ په حالت کې یو زنانه باندې بیماری راغله او د روژې مبارکه میاشت شروع ده، نو روژې به نه نیسي خو کولو به خوراک هم نه کوي د خلکو په مخ کې، روژه به نه نیسي او چې څومره روژې تی د بیماری د وجې نه پاتې شوي نو د هغې به بیا قضا راوړي، قضا پې لازم ده. د دې بیماری په حالت کې به قرآن پاک لاس نه وروړي، قرآن به نه راخلي او نه به د قرآن تلاوت کوي، نه قرآن کې په کتو باندې او نه په یادو زبانی به هم لکه یو زنانه حافظه ده یا ورته بعضې صورتونه په یادو یاد دي، نو د بیماری په حالت کې به په یادو هم د قرآن پاک تلاوت نه کوي. د دې بیماری په حالت کې به زنانه مسجد ته نه داخلېږي. مثلا یو زنانه ده عمرې له تلې ده یا حج له تلې ده او دې دوران کې بیماری راغله نو دا به اوس حرم شریف بیت الله ته دننه د طواف د پاره نه دننه کېږي، طواف به هم نه کوي دې دوران کې، مسجد ته به هم نه ځي، مسجد نبوي ته به هم نه ځي، هغه مسجد دی که نه، نو جومات ته به نه داخلېږي. د دې بیماری په حالت کې چې د مانځه وخت راشي نو بهتره طریقه دا ده چې دا زنانه دې ځان پاک کړي، لکه چارندام وغیره دې وکړي څنګه چې د مانځه دپاره کوي، بیا دې په مصله باندې کینی او خپل ذکر اذکار وظیفې دې اولولي، خاموش دې کینی یا ذکر اذکار دې وکړي، د قرآن تلاوت به نه کوي، د قرآن آیتونه به نه لولي، د هغې نه علاوه درود شریف دې وایي، استغفار دې وایي، نور ذکر اذکار دې وکړي. څونه وخت چې په مانځه لګي دونه وخت په ذکر اذکار کې تیر کړي. الله جل شانه به دې ته په دغه ناسته باندې او په دې ذکر اذکار باندې د پوره مونځ ثواب ورکړي. مونځ خو ورته معاف دي که نه، خو که دا عمل یې وکړو نو ثواب به ورته میلو شي، هغه وخت به یې ضایع لاړ نه شي. دې سره یو بیماری بله ده چې د یو زنانه ماشوم پیدا شي نو د ماشوم نه پس د ماشوم د پیدا کېدو نه پس د دې زنانه بیماری شروع شي. د دغه بیماری دې ته زمونږ د علم په کتابونو کې وایي نفاس، پښتانه ورته څلوېښتي وایي صاحب. د دې نفاس د دې څلوېښتۍ کم از کم موده د دې نیټه نه ده معلومه، یعنی دغه بیماری په 2 ورځې کې هم ختمېدی شي، په 15 ورځې کې هم ختمېدی شي، په 10 ورځې کې هم ختمېدی شي. زیات نه زیات موده یې 40 ورځې ده. 40 ورځو پورې که د زنانه بیماری راتله نو دا به 40 یعنی نفاس ګڼلی کېږي، او د 40 نه چې وروړي نو دا بیا نفاس نه دی. دې ته بیا زمونږ د علم په کتابونو کې استحاضه وایي، او د دې حیض د دې بیماری هم کم از کم موده 3 ورځې او زیات نه زیات 10 ورځې، نو که د 10 ورځو نه د یو زنانه بیماری وروړې ده نو هغې ته هم بیا استحاضه وایي، د هغې حکم بدلیږي. دا د 40 چې کومه بیماری ده په دې کې به هم زنانه مسجد ته به نه دننه کېږي، د قرآن تلاوت به نه کوي، مونځ ورته معاف دی، روژه به نه نیسي، قضا به راوړي. دې 40 کې دا مسله یاده که صاحب، بعضې زنانه ناپوهه وي، مشرانې وي یا کشرانې وي، هره زنانه په خپل ځان باندې ښه پوهېږي چې کله دا بیماری په 15 ورځې کې، په 10 ورځې کې یا په 20 ورځې کې د زنانه بیماری قابو شو، دا په ځان پېښ شوه، نو بس دا د غسل وکړي او خپل مونځ او دستې شروع کړي صاحب. بعضې مشرانې ناپوهه زنانه وي، هغې ورته وي نه کله خپله راکوزه لکې چې پوره 40 ورځې دي پوره شوي نه، دا کټ نه به نه راکوزېږي، نو هغه 20 ورځې ایسه بیسه په بېلمازۍ کې تېرې شي صاحب. بیماری خو د بچي د پیدا کېدو 40 خو په 20 ورځ ختمه شوي صاحب. نو هره زنانه دې ځان ته ګوري د بچي د پیدا کېدو نه بس چې بس کله بیماری ختمه شوله او دا په ځان پوهه شوله نو بس غسل دې وکړي او هغه چې کوم مونځ او د ذکر تلاوت یې کوي. که په منځ کې پکې بیا بیماری راغله نو خیر دی، بیا دې پکې هغه چوټي دی وکړي، او چې بیا بیماری بنده شوله نو بس بیا دې هغه مونځ او د ذکر تلاوت وغیره خپل دی کوي. د بیماری په حالت کې به خاوند ښځې ته نه نږدې کېږي، یعنی جماع به نه کوي. د دې 2 غټې وجې دي. یو وجه خو دا ده چې دا بیماری پلیتي ده، وینه ده، نو پلیته کې خاوند له بیبي ته نزدېکت نه دی پکار، یعنی جماع نه ده پکار. دویمه وجه دا ده د نن ساینس او ډاکټرانو په دې ډېر تحقیقات کړي دي چې د بیماری په حالت کې یو خاوند خپلې ښځې ته نږدې کېږي نو د دې نه خاوند ته هم او دغه زنانه ته هم
داسې بیماری لګېږي چې هغه بیا د نه قابو کېدو وي لکه کینسر ایډز دا داسې بیماری دي صاحب چې د هغې بیا علاج نه وي لا علاج بیماری ترې نه لګېږي نو په داسې ورځو کې به خاوند او ښځه په دې کې به احتیاط کوي صاحب او یو پکې نقصان دا هم دی چې د بیماری په حالت کې که خاوند ښځې ته نږدې کېږي نو دې سره زنانو ته تکلیف وي نو الله جل شانه په دې آیت کې د دې خبرې ذکر کوي صاحب د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې 3 قسمه قومونه ډېر زیات خوارو په دنیا کې یو یهودیان یو عیسیان یو مجوسیان د یهودیانو دا عادت چې هغوی به د زنانو سره ډېر زیات ظلم او زیاتی کولو دومره ظلم او زیاتی چې په یو زنانه باندې به بیماری راغله نو هغې دپاره به یې په کور کې یو کوډګۍ جوړه کړې وه لکه ته په کور کې چرګانو له یو کوډګۍ جوړه کړي یا د سپي له یو کوډګۍ جوړه کړي داسې به یو کچې کوډګۍ جوړه کړې وه نو دا زنانه به یې د کوټې ته وردننه کړه او د بار نه به یې پسې کونډه واچوله صاحب بهر به نه پرېښوده نو دا زنانه به په دغه کوټګۍ کې وه تر هغه ورځو پورې تر څو پورې به چې د دې بیماري ختمه شوې نه وه دغلته به خوراک هم ودننه دغلته به څښاک هم همدغه ځای کې به وده کېدم همدغه ځای کې به اودس ماتې او هر څه به په دغه ځای کې دننه دا زنانه به د بیماری پر ورځو کې یعنی ګویا قید به کړلې او سخت نه سخت تکلیف او اذیت پې ورکولو دا به یهودو کول او مجوسیانو به هم بعضو خلکو کول او د عیسیانو دا عادتو چې هغوی به بې احتیاطي کوله د بیماری په حالت کې به هم زنانو سره جماع کول او زنانو ته به نزدېکت کولو او په دې کې هم بعضې مجوس د دوی سره اخته و په دې عادت کې نو صحابه کرام راغله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې حضور مونږ ته د زنانو د دې بیماری په باره کې حکم راته واضحه کې بیان راته کې الله جل شانه دا آیتونه راولېږل صاحبه د دې په جواب کې د دې حیض او د دې نفاس او د دې استحاضه د زنانو د دې مسلو په باره کې تفصیلی بیان هغه دلته په سپیکر باندې هغه نه کېږي صاحبه زنانه دې د دې دپاره کتاب وګوري کومې زنانه چې داسې وي چې هغه تعلیم یافته وي په اردو کتاب باندې پوهېږي نو اردو کې یو کتاب دی بهشتی زیور نومي کتاب دی دا دې ځان له راوغواړي په خپلو نارینهو باندې او په دې کې تفصیلي مسلې د زنانو د بیمارۍ په باره کې ذکر شوي کم زنانه اردو باندې نه پیږي پښتو باندې پیږي نو دغه کتاب پښتو کې ترجمه شوی دا پښتو کې نوم دی جنتی کالی د کتاب نوم دی جنتی کالی نو دا کتاب ته زنانه ځان له راوغواړي بلکې نارینه دې خامخا په خپله دې راوړي او زنانو ته دې په کور کې کېږدي او زنانه دې په خپله دې کتاب کې د خپلو د ژوند د ضروریاتو دا مسایل په کتاب کې وګوري صاحبه تفصیلي مسلې هلته ذکر شوي دي او زموږ د علم په کتابونو کې ذکر شوي دي که هغه ځای باندې پوهه نه شول نو زنانه دې د خپل نارینه په ذریعه باندې د نږدې د جومات د امام نه معلوماتو کې په مسلو باندې ځان پې کې چې ما دپاره په دې مسله کې څه کول پکار دي په دې حالت کې څه کول پکار دي په دې کې څه کول پکار دي د خپلو نارینهو په ذریعه باندې ځان دې پوهه کړي صاحبه او که د نارینهو په ذریعه باندې څوک تپوس نشي کولی نو اوس خو چار چاپیره د جنکو مدرسې دي صاحبه په هر کلي کې عالمان زنانه موجود دي هر کلی کې نږدې عالمان زنانه شته یو نږدې د جنکو مدرسه وګوره او هغه مدرسې ته د زنانه ورشي او د هغه مدرسې باجي سره عالم سره دې کینی او ځان دې ښه په تفصیل سره په دې مسلو باندې پوهه کړي دا مسلې د زنانو دپاره زده کول فرض دي فرض عین دي صاحبه چې زنانه په دې مسلو باندې ځان پوه کړي او د پاکۍ ناپاکۍ نه ځان خبر کړي ډېر زنانه داسې وي زمونږ خویندې میندې چې هغه د دې څیزونو نه د دې مسلو نه ناخبره وي ناپوهه وي او ځان پې کوي هم نه صاحبه او د ناپوهتیا د وجې نه په غټو غټو ګناهونو کې مبتلا شي نو داسې چل به نه کوئ ښه ځان به پوهه به حاصلې نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی طلب العلم فریضة على كل مسلم علم حاصلول په هر مسلمان باندې فرض دی نو دا تبلیغیان حضرات د دې حدیث تشریح کوي وی دومره علم حاصلول چې په هغې باندې ستا 24 غنټې زندګي تېره شي دا فرض دی فرض عین دی صاحبه په مسلمان باندې نو زنانه به په دې مسلو باندې ځان پوهه کړي صاحبه او نارینه دې هم پې ځان پوهه کړي یو خبره به درته بله وکړم صاحبه ضروري خبره بعضې په کور کې نارینه وي مثلا
رونه دي ځوانان دي یا پلاران دي یا نیکونه دي مشران دي دوی تبلیغ کې وخت لګي یا جمعه تراشي د جمعې په مانځ کې استاد ډېر په غوسه کې راغلی وي او د مانځ په باره کې بیان وکړي او مونږ کوم داسې سیبا چې لکه د کور کې زنانو باندې مونځ کوي پابندي کوي تپوس تې کوه نو د دې بیمارۍ په حالت کې خو په دې زنانو باندې مونځ معاف دی که نه نو دا زنانه خو تا ته داسې نشي ویلي اوس خور خورور ته داسې نشي ویلي سیبه چې دې وخت کې زه بیماره یم ښځه خو خاوند ته خبره واضحه کولی شي لیکن مور خو زوی ته داسې خبره نشي کولی نو په داسې حالاتو کې زه به تاله یو خفیه کوډ راکم سیبه په داسې حالاتو کې دا زنانه دي د خپلو رونو ته یا پلارانو ته داسې دي ورته وایي چې زما په سر درد دی زما په سر درد دی دا آسان ټکي دي او ښکلی لفظ دی یو زنانه د داسې بیمارۍ په حالت کې ده او پلار تې نه تپوس وکړو ورور تې نه تپوس وکړو بل چا ته تپوس وکړو چې نه مونځ دې کړی دی دا دې ورته وایي چې زما دې په سر درد دی نو دا نارینه دي دا ټکي زده کړي صیبه چې کور کې درته زنانه وایي چې زما په سر درد دی نو لرګي ورپسې مه راله هله د سر درد ته څوک مونځ پرېږدي ته به د سر درد ته مونځ پرېږدي نو کله کله به زنانه نه ته بار بار تپوس کې د لور نه به تپوس کې د خور نه به تپوس کې د مور نه به تپوس کې نو سختي به نه کې که هغه درته وایي چې مونځ مې وکړو یا مې نه دی کړی یا خاموشي اختیار کړه نو بس پوهه شه چې هغه به په دې وخت کې مجبوره وي عذر به وي ورته نو بعضې ناپوهه مشران وي صیبه کونټې راغیستې وي بعضې ناپوهه ځوانان وي او د زنانو غریبانانو ته د کټ په سر باندې کینی شیبه شابه موسله راواله ته خو ما په مانځه باندې نه لیدلې مونځ وکړه زما په مخ کې مونځ وکړه چې یقین مې راشي یا د خدای بنده را ته څه کوې کونټه دې په لاس کې راغیستې او چوکه دې ورپسې راغیستې دا خو کمزورې ذات دی چې الله تعالی یې معاف کوي په داسې حالت کې نو ته اوس د ځان نه قلقله خان مه جوړوه که نه نو دا نارینه به په دې خبرو کې احتیاط کوي ښه سختي به نه کوې بس چې دونه درته وایي چې زما په سر درد دی یا بل څه عذر وغیره نو بس پوهه شه او باقی تفصیل مې درته کتابونه هم مې درته وښودل او نږدې مدرسو ته ځان رسوئ او د ځان پوهه کوئ صیبه ویسألونک او دوی سوال کوي تا نه عن المحیض د حیض په باره کې د بیمارۍ په باره کې قل ته ورته ووایه هو اذن دا پلیتي ده دا تکلیف ده دی یعنی دې سره تکلیف وي فاعتزلوا النساء نو بس تاسو اړخته شئ د زنانونه فی المحیض په حالت د حیض کې په حالت د بیماری کې تاسو ته مو وی چې یهودیانو به زنانه قید کړلې او عیسیانو به بې احتیاطي کوله په داسې حالت کې به هم جماع کوله نو اسلام او قرآن درمیانه حکم راولېږو چې ښځې قید کوئ ما ښځو نه نفرت مه کوئ کرکتې مه کوئ د بیمارۍ په حالت کې بلکې دیو سره همغسې اوسېږئ په یو کټ کې ورسره وخت تېروئ په یو کمره کې وخت تېروئ یو شان همغسې د مینې محبت تعلقات قایم ساتئ خو بس یو عمل مه کوئ چې جماع مه کوئ نږدې کېږئ ما او نور چې کوم دی نفرت مه کوئ او ښځې قید کوئ ما نو الله تعالی درمیان کې حکم راولېږو فاعتزلوا النساء نو بس تاسو اړخته شئ د بیبیانو نه فی المحیض په حالت د حیض کې ولا تقربوهن او تاسو منځدې کېږئ دیو ته حتی یطهرن تر دې چې دوی پاکي شي یعنی چې بیماری ختمه شي غسل وکړي وغیره فاذا تطهرن پس هر کله چې دوی ښه پاکي شي فاتوهن نو بس تاسو راتګ وکئ د خپلو بیبیانو ته من حیث د هغه ځای نه امرکم الله د کوم ځای چې تاسو ته الله جل شانه حکم کړی دی اجازت یې درته کړی دی یعنی خاون به ښځې ته نزدېکت کوي خو محل به قبول وي دبر به نه وي او تفصیل چې کوم دی هغه په کتاب کې ګوره صاحب ان الله بېشک الله تعالی یحب التوابین محبت کوي د توبه کوونکي خلکو سره ویحب المتطهرین او محبت کوي الله تعالی د پاکي خوښونکي خلکو سره
د پاکي حالت لره خوخون کې خلکو سره یعنی څوک چې په خپلم پاکي خوخي او بیبيانو تم د پاکي په حالت کې نږدې کیږي نه چې د بیماری په حالت کې نساؤکم بیبيان دستاسو حرس زید کروندی دی لکم دستاسو د پارا فاتو حرسکم نو بستاسو راتګو کې زید د کروندی خپلتا ان شئتم څنګه رنګي چې ستاسو خوښوي یعنی چې څنګه ستاسو خوښوي خاوند ښځې ته نزدېکت وکړي او خاوند ښځې سره جماع وغیره وکړي چې څنګه د خوښوي سیبه وقدموا لانفسکم او مخ پړوان دی اولیږي تاسو د خپل ځانونو د پاره نیک اعمال مخ پړوان دی اولیږي یعنی نیک اعمالو کې د ګناه نه ځان وساتئ د بیماری په حالت کې بیبیانو ته مه نږدې کیږي یو دا مطلب او یو دا مطلب چې دا تاسو کوم عمل کوئ یعنی خاوند چې ښځې ته نږدې کیږي نو اراده او نیت دې پکې دا وکړي چې یا الله ما ته د دې عمل نه نیک عمل اولاد راکړي په مستقبل کې وقدموا لانفسکم او تاسو مخکې اولیږئ لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره روان دي کې د خپلو ځانونو دپاره د نیک اولاد د حاصلولو اراده واتقوا الله او ویریږئ د الله تعالی نه واعلموا او یقینو کې تاسو انکم چې بېشکه تاسو ملاقوه ملاویدونکي د الله سره وبشر المؤمنین او زیر ورکا مومنانو تا خوشخبری ورکا مومنانو تا د جنت او یعنی په دې احکاماتو باندې د عمل کولو په صورت کې د الله تعالی د رضا او د ښه مستقبل او د نیک عمل او د دیندار اولاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.